د بنګو په پیسو سره نه عمرې کیږي او نه ورسره حجونه کیږي. هسې ځان مه ستړي کوه. د حج عمره عظیم عبادت دی. دا په پاکو پیسو سره کیږي، دا په ناپاکو پیسو سره نه کیږي. همدغه شان تبلیغ هم په بنګو پیسو نه کیږي چې بنګ خرڅ کړي وایي چیلې ته به لاړ شم، به 4 میاشتو ته لاړ شم. دغه د بنګو پیسې ناپاکې دي. د دې حکم دی چې دا به ته صدقه کوې. ډېر خلک بیا دا پوښتنه کوي چې جي موږ دې کې عشر ویر کوو که نه. وایي زه درله پیزه کټ کوم او ته وایي چې ما له پیزوان واله. زه درته وایم چې ټولې پیسې صدقه که، دا به ټولې صدقه کوې او ته وایي چې عشر پکې ورکم او که نه. عشر مشر پرېږده، ټولې پیسې به صدقه کوې. دا پیسې تا د ګناه په سیز باندې ګټلې دي. ستا د لاسه ډېرو ځوانانو ځواني تباه شوې. تا د ډېر مور پلار ازرونه واخیستلو. ته ګناه دپاره سبب جوړ شوی. تا چې دا بنګ نه کرلی، دغه ځوانان به چرچن پوډریان نه کېدل. خو چې تا ورته بنګ وکرلو، تا ورپاره د تورې دانې ترتیب برابر کو، نو ټول ځوانان د چرچن پوډریان کړل. ډېرې میندې دې وجړولې، ډېرو میندو ازرونه تاسو واخیستل او بیا ته په دغو پیسو باندې عمرې کې، حجونه کې، تبلیغونه کې. هسې ځان مه ستړي کوه. دا ګناه پرېږده، ګناه نه ځان وساته. دا ستا دپاره بهترین عمره حج دی.